ملګرو په دې ژوند کې دا درې کارونه چرته مه کوئ ور بیا به ډېر زیات خفه یې. یو د پولیس سره دوستي، او یو د خپل ښځې ته رازونه ویل، او یو د بیرو بوټه په کور کې نالول. دا یو پلار و او خپل زوی ته یې وویل چې دا درې کارونه مه کوه. بیا څه وخت تېر شوی و چې پلار یې وفات شوی و، زوی ویل چې دا زه ازموم چې دا خبره صحیح ده او که نه ده. هغه د پولیس سره دوستي هم شروع کړه، د بیرې بوټی هم په خپل کور کې نال کو، او بیا څه وخت وشو او واده یې هم وکړو. دا یو ځلې راته او کور ته یې د سیرلي سر راوړو، په کپړه کې بند کړی و، چې ښځې یې تپوس وکړو چې دا تا څه شی راوړ. هغې ورته ویل چې دا ما د انسان سر راوړ. ښځه ولګېده خپل خور ته ښځې خپل خور ته رینګ وکړو، ویل چې زما خاوند قاتل دی، هغه یو داسې د یو انسان سر راوړی دی او زما خاوند ما ته جنګ کوي او چې ته چاته ونه وایې. هغه ښځه یو 2 ورځې غلې وه او بیا ایسته کې په ټول کلی خبر کړی و چې داسې چل دی. او بیا اخر ایسچو ښځې ته دا خبره ورسېده او هغه ایسچو ته وویلو، ښځې چې ونه خپل خاوند ته وویل او ټول دغه سبا راپسې په کوم ایسچو چې و هغه پسې ټیم راوستو. کوم ایسچو چې و نو هغه د دې کس ملګری و، دې نه یې 2 خلاصه هم ورته وویل چې راغی او دې نه ټوپۍ ولوېده او په بیرې کې ونښته. د ایسته کیسو جیل ته ویوړو او دا چې کله پانسي کاوه د پانسي کېدو نه مخکې ورته ویل چې ته خپل اخرنی خواهش ووایه. هغې ورته ویلو چې تاسو لاړ شئ او دا وګورئ دا ما مړی په کوم ځای کې کړی. هغوی چې لاړل نو هغه د سیرلي سر وموندو. هغه راغی او پولیسو ته ویل چې دا څه چل شوی. پولیس د دې کس نه تپوس وکړو چې دا څه معامله. هغه کس ورته وویلو چې زما پلار ماته ویلو چې دا 3 کارونه مه کوه. یو پولیس سره دوستي مه کوه، یو د بیرې بوټی په کور کې مه نالوه، او یو خپل ښځې ته خپل رازونه مه وایه. هغه کس خپل په ټیم باندې خپل ښځې له طلاق ورکړو او د پولیس سره هم دوستي ختمه کړه. او دا دې وجې نه ما خپل ښځې ته خپل رازونه وویلو، دغه د مسله دومره جوړه شوه. نو ټولو ته پکار ده چې خپل ښځو ته رازونه هم ووایئ او دغه د بیرو بوټی هم مه نالوئ او د پولیس سره دوستي هم مه کوئ. ګورئ ښه که پولیس سره ته دومره دوستي وکړې او وارنډه پسې جاري شي، ګورئ هغه دې راوړي وړي دي، یو پوټی ناکام دی ته ګورئ هم نه کوئ. ګورئ ښه دا 3 کارونه په ژوند کې مه کوئ، نو ډېر زیات به خوشحاله یې. او زما ټولو ته دا مشوره ده چې زما دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ، چې یاسې نه چې تاسو نه دا غلطیانې وشي او دې غلطیانو باوجود بیا ګورئ موږ دا ویډیو جوړه کړل د دې لپاره چې تاسو نه بیا غلطیانې ونه شي. ګورئ ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. تاسو به ډېره زیاته مهرباني، موږ به یو داسې ویډیوګانې جوړو چې هغه زموږ د معاشرې لپاره وي.